چې دا دین ترقي کوي نو کنه نو دا به هلکه یا چې موږ هغه قربانیانې مخې ته کېږدو کومې چې صحابه وکړي دي او په هغه منهج او په هغه طریقه باندې موږ د دې محنت شروع کړو چې کوم صحابه وکړی دی نو هله به زموږ دین او امنیت او ملک او زموږ علاقې دا به هله ترقي کوي چې په هغه منهج او په هغه لاره طریقه موږ نه اختیار کړي که نه والله ګناه امنیت راولي اوس نارې منګوم زموږ دا بچي او دا نوجوان نسل په پارټۍ باندې ځان وځي د پیغمبر نه مني د الله نه مني د خپل عالم نه مني یا خو د دې پارټۍ مني دا د شپې ملا لاندې وي جنډې هم نه لري تصویرونه لیکسونه دا په دیوالونو باندې لري کور کې د پلار سره مران دی مور سره هم جنګ دی خور سره هم جنګ دی او چې کور ته راشي ښځه هم تېتانګه ده وایي موږ ځان له ټوله ورځ وایي لادان دی وایي تاسو پکې دا وایي چې سبزي راوړه او ټماټر راوړه دا ورځ وایي د ټماټر او د سبزۍ دی خو نه د جیت او د هار دی وایي نو ګوره دومره نوبت ته موږ د خیر او موږ د جمهوریت او د خیر اسلامي منډه تړلو دپاره ښځې طلاقې کړي د صحابهو چې بیبیانې پرېښې وې څلې پرېښې وې ګوټلې پرېښې خو د اسلام دپاره یې پرېښې وې سعد ابن ابي وقاص سره مور بایکاټ کړی او کوک هړتال یې کړی ډوډۍ نه خوړله پسې وسه کړی د محمد رسول الله صحیح شاګرد و تابعدار یم وایي زه د الله دین منم د رسول الله تابعداري منم زه نه د مور منم نه د پلار منم مور یې کوک هړتالو کې خوراک نه کړ او بیا ورته په اخره وایي چې دا د یوه ساه ده او چې سل ساګانې دي شي که نه او دا یو وزیه نو سعد بن ابي وقاص وایي والله د محمد رسول الله تابعداري نه پرېږدم آیا ته پته ولګېده چې دا خو ډېر سخت سړی دی بس ایسته یې خوراک راوړی خوراک یې شروع هغوی د مور او پلار خفګان اخیستی دی هغوی د بیبي نه خفه شوي دي خو په څه خفه شوي کور باندې یا په کمپین باندې نو زمونږ حال دی زمونږ ځوانان زمونږ نارینه زمونږ زنانه هغه د غیر په لاره باندې روانه ده اسلام په کومه لاره ترقي کوي په هغه